دلتا یو خبره دا مسله یو مسله دا چې جمعه جوړول د قبرونو سره نو خو پاجي چې دا محشره د بیزاوی اغا د دې آیات نه دلیل نیولې ده چې دا جوړول د جمعات د قبرونو سره دا جایز دي. یو جواب امام علوسی رحمه الله کړی دی فرح المانی کی هغه وایي چې قول د خوپاجی باطل عاطل فاسد کاسد زکات خوپاجی قول چې دی دا باطل دی دا فاسد دی د خوپاجی په قول باندې با دلیل نه نیسي. دویم قول د مجاهد دی چې د دې د اختلاف چې راغلی نو دا په ژوند د اصحاب کهف باندې راغلی او د جمعات په باره کې نو راغلی. او بل بعض خلک دی وایي چې جوړول د قبرونو باندې جمعاتونه دا حرام دي. په دې باندې دلایل یو خبره شاہ محمد اسحاق په میات مسائل کې ذکر کړي یکره ان یبنى علیه مسجدا فیصلی فیه مکروه دي چې څوک د قبر خواته جمعات جوړ کړي. مجالس الابرار فتاوی رشیدیہ امداد الفتاوی مشکل الاثار د تهاوی مدارج النبوت اغاثة اللهفان فتح الملهم ابو داود دی ذکر کوي چې په قبر باندې د قبر خواته جمعات جوړول د حرام دي. کتاب الاثار د امام محمد رحمه الله هغه وی په قبر باندې آبادی جوړول په قبر باندې ډیوی لګول دا حرام دي. طریقه محمدیه جوهر النیرا عالمگیری مبسوط امام سرخسی مدخل ابن امیر الحاج. بل یو کتاب د حدم الاستزلال علی القبور او شامی مسند ابن ابی شیبہ کنوز الحقائق جامع الصغیر مستدرک مسند ابي عوانا دې ټولو کې دا ذکر کوي چې قبرونه په خول او قبرونو باندې آبادی جوړول دا حرام دي. بل خبره چې کومه آبادې په قبرونو باندې شوي دي کوم قبرونه پخ شوي دي دا ورانول غواړي په کوم قبرونو باندې آبادې جوړې شوي دي. صحیح مسلم مستدرک د حاکم نسائی ابن ماجہ ابو داود جوہر النیرا کبیری دې ټولو کې ذکر کوي. شامی رموز الحقائق مجالس الابرار دې ټولو کې دا ذکر کوي چې کما آبادی په قبرونو باندې شوی دا بورانه. بل فتح القدیر کې شرح السنہ تفسیر قرطبی مجموعة الفتاوی د عبدالحی لکنوی رحمه الله او عالمگیری د ټولو ذکر کړی دي چې کما زمکا د جمعات د پاره وقف شي سیدا نو دغه وی مسجد کے لیے وقف کردہ زمین میں بغیر عبادت شرعیہ دوسرے امور اور تصرفات جائز نہیں ہے اور تدفین میت بھی جائز نہیں ہے. دا مسئلہ مجموعة الفتاوی کی عبدالحی لکنوی عالمگیری ذکر کړی دا. کم از مکہ د قبر د پارا وقف شي د مقبره د پارا پای کی جمعات جوړول دا حرام دي. مرقات شرح د مشکات د مولا قاری هغه ذکر کړي. بل خلاصۃ الفتاوی شامی عالمگیری د ټولو کې دا خبره ذکر کړي چې جمعات د پارا د مقبره د پارا کما
زمکه وقف شي پای کې جماعت جوړول دا حرام دي دا جایز نه دي بل حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمذی دا نقل کړی دی بل روایت کے راضی امام بخاری ذکر کړی دی د عائشہ رضی اللہ عنہا نام الا وان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا فاني انهاكم عن ذلك مخکې خلقو واغې دو نیکانو خلقو دو قبرونو نا جماعتونو جوړ کړیو ز تاسو د دینه منې کوم پر روایت د ابو هريره کې راضي رضی الله عنه کې او روایت امام احمد ذکر کړی دی د اسامه امام مسلم نقل کړی دی د ابو هريره نا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله دې په يهود باندې لعنت راولېږي د مسلمانانو د نیکانو خلقو د قبرونو مساجد ذکر جوړ کړیو بل قول کې راځي دا روایت چې شیخانو نقل کړي دی امام مسلم امام بخاری نقل کړي دی ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار خلق الله یا اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامه د الله په نيز باندې دا ډېر شریان خلق دي روایت د تبرانی کې راځي ان من شرار الناس من يدركهم الساعه وهم احياء امام تبرانی ذکر کوي ناکار خلق چې کله قیامت راځي په دی باندې نو دا خلق با ژوندۍ او دا با خلقي من يتخذ القبور مساجدا هغه خلق دي چې هغه د قبرونو جمعهتون جوړ کړی دي مشکات المصابيح مصنف د ابن ابي شيبه ابن ماجه مجموع الزوائد مرقات شرح د مشکات محاسن التاويل البدايه والنهايه روح المعاني بلکې څوک دا وایي چې یراز د پلانکی قبر خال ازم د پار تبرک نو دا دے دا سړی چې نو دا جګړه کوون کې دی د الله سره دا سړی چې جګړه کوون کې دی د پیغمبر سره او مذاهب اربعه په دې باندې دي ويكره بناء المدرسه والمسجد عند القبر مذاهب اربعه او دا مسله چې نو په ډیرو کتابونو کې دا البدايه والنهايه هغه کې هم ذکر کړی دا مولا علی قاری ذکر کړی دا به مولا علی قاری په مشکات شرح مرقات شرح د مشکات اعاصه اللحفاد زاد المعاد مجموعه الفتاوی د ابن تیمیہ بحر الرائق فتح القدیر د ابن حمام هغه وی هغه یو خبره کړی دا هغه وی بناء القباب على القبور بدعه وضلاله سوچ په قبرونو باندې قبه جوړي سوچ په قبرونو باندې بناګان یا باندې نه جوړي نو دا بدعت دی دا ضلالت دی بل علی رضی الله عنه چې نو هغه خپل ملګری لګلو او ته ویلیو زه تا لګم په هغه خبره باندې چې زه په نبی له سلام لګلو ما او چې او ته ویلیو زه تا په هغه خبره باندې لګم چې په کوم باندې زه نبی له سلام لګلم او ته ویلیو لا تدا قبرا مشرفا الا سويتا ولا تمثالا الا تمستا لال شملګریا زه تا په خبره باندې لګم چې په کومه باندې زه نبی له سلام لګلې ما
او دا خبره د تکوما ورشا چې کم قبر دی ولیدو کم قبر دی اوچت ولیدو الا سویتا دا د زمکه سرا برابر کوره چوچت پرین دی دویم ولا تمثالا الا تمستا یو کم دغه چری ولیدو تصویر چری ولیدو نو دا څکا دا وران کا نو دا علی رضی الله عنه خپل ملګری ته ویلو چې زتا په هغه خبره باندې لګم چې په کما خبره باندې زه نبی صلی الله علیه وسلم لګلې ما بلا خبره مشکل الاثار د تهاوی نقل کئ مدارج النبوت هم ذکر کئ اغوی آخر ما تکلم به رسول الله صلی الله علیه وسلم اخری خبره چې نبی علیہ السلام په خبره کړې وی نو هغه ویلو ان من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجدا ناکار خلق هغه دي چې هغه د قبرونو سره جمعتونه جوړي او قبرونو باندې جمعتونه جوړي نو دا خبره د دې آیات دلاندې علما ذکر کوي چې جوړول د جمعتونو په قبرونو باندې دا حرام دي اذ يتنازعون بينهم کله چې جګړه کولا دا وخت خلکو په منځ خپل کې په کار د دې کې یا په بار د حال د دې کې فقالوا ولا ابنوا عليهم بنيانا جوړ کئ په دې باندې یو آبادی ربهم علموا بهم رب دې خپو دې په دې باندې قال الذين ولا كسانوا غلبوا على امرهم چې زورورو په کار د دې باندې یا زورورو په خپل کار کولو باندې سی ولا لنتخذن عليهم مسجدا خامخا جوړو باندې جمعات یا جوړو باندې د کهف خواته جمعات و جوړو